السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نوخار کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې ظالم رور را پاسېدو او د موبایل په خبرو باندې خپل خور ډیره بې دردۍ سره قتل کړه او خپل خور سره ډیر غټ ظلم وکړو. ملګرو اوس هغه ظالم رور پولیسو گرفتار کړی دی او هغه د خپل خور باره کې ټول حقیقت بیان کړل چې خور به داسې کوم غلط کارونه کول چې رور ترنه ډیر سخت تنګ راغلی او اخره ور یې تمانچه راواغېستله او خپل خور یې په خپل لاسونو باندې قتل کړه. ملګرو که تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په نوخار پبو علاقه کې راغلی ده چې هلته کې ظالم زوی را پاسېدو او خپله خور یې د موبایل په خبرو باندې ډیره بې دردۍ سره ووجله او خپلې خور سره ډیر غټ ظلم وکړو. د هغې نه پس پولیس راغلی دي او هغه ظالم رور یې ولې ګرفتار کړی دی او د هغه ظالم رور دا وینا ده چې زما خور الکانو سره یارانې اچولې وي او پردو الکانو سره په موټرسایکل ګرځېدله او هغو نه به روپۍ خم خوړلې او زه د دې خبر نه هم خبر شوم چې زما خور به زما نه پټې پټې خلکو سره شپې هم کولې او د یو شپې د خلکو نه ډېرې پیسې اخیستلې. خو چې کله هم ما ته خپلو ملګرو ویلې چې ته لاړ شه د خپل کور تپوس دې وکړه ستا خور خو هلته کې همدغه غلط کارونه کوي. نو ملګرو دا خبرې پرې لور باندې په دې رور باندې ډس ټوپک ګولۍ ولګېده او تمانچه یې راواغېستله او په خپل کور کې خپله خور ډېره بې دردۍ سره ووجله او خپلې خور سره ډېر غټ ظلم وکړو. ملګرو اوس دا ظالم وي که زما که حکومت ماله پانسي راکړي زما پانسي هم قبوله ده ځکه چې ما د غیرت په نوم باندې قتل کړی دی چې د بغیرت په نوم باندې زه دا ټوله دنیا هم قتل کړم دا کمه ده. ملګرو اوس تاسو په خپله په کمنټس کې ولیکئ چې دې ظالم ښه کار کړی دی او که نه دې ظالم بد کار کړی دی. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.